باندې څه تېرېږي؟ دا لوخړه ما ولیده اندې مونږ د کور نه داسې ښکارېده ما یې هی د ما بچي کپله کپله شو. ټول ماشومان ټول ګلونه خپل کور ته راغله دي. ما یو زوی امرته اواز ونه کړي ونه راغله. ما دا مړه دي. د شپې چې دا سمسور کور ته راشي او وده شي نو سمسور هم نیمګړی دی چې سړی مې وده شي دو ودی دوم جاړي په وخو باندې او زه ناسته وم د ما یو ټکی خوب راته نه راځي تمامه شپه. امرته سباون ولاړې امرته مسلم چې په درېیمه کمره کې به ما واچولم که نه 2 بجې شپې ما ته بېرته ځان را رسولو خوا کې به راسره دواړه پراته وو. بیا الوا د زړه قطره ده رقیه دا کم کار او دا دماکي چې دا چا کړي اندسې دې هلاک شي لکه د ما دا بچي چې اندسې ما د میده کړ اندسې دې کپله کپله شي لکه دا چې ورځ کې به 3 ځلې 4 ځلې راننوته. په دې ورځ باندې ډوډۍ ته هم رانغله نصیب یې نه وي. 11 بجې دماکه په وشوه په تشو کلمو لاړه د غرمې روټۍ خوړلې نه وه دومره شو. مور دې خدای تر نه خیرات کړي همدغسې دې مور و پلار وکړېږي لکه مونږ چې دغسې اوسه پورې کړي. هغو ته خدای شهیدګي ور کړه او دا به مختورن په هغې دنیا وي په دې دنیا به عزتمندو دا څنګه ژوند شي چې کله مور ماته تنبې ته ګوري چې سباون به رادن نه شي. دا څنګه ژوند شي چې یعقوب کاکا په دغه انتظار وي چې په اډه کې به بیا په اخرونو وړو کې خپل ګلالۍ بچي ووینم په هغې هغه ته خپل بچي راښکاره نه شي. دا څنګه ژوند شي چې هغه سمسور چې کوم مشریر ور دی هغه په دغه انتظار وي چې زه په دغه اډه کې بیا یو کریکه وورم او زه به وایم چې هغه مسلم او سباون ولاړ دی هغه زما اډه پې ښه شو. د دې د اډه به کله هم ښه نه شي خو د هغه سړي اډه به هم دغه شان روان وي جړ پاتې کېږي کم ته چې بې خیرې وکړې. عزتمندو خلک ډېر غریبانان دي ډېر ازاریان دي ډېر بدبخته دي ډېر بدنصیبه دي چې کم داسې هڅې کوي او زما مور ازاروي. کم سړی چې زما مور ازاروي تاسو په خدای یقین وکړئ دی به عمر له ازاري وي دی به عمر له ذلیل وي دی به عمر له خوار وي. लड़के चिना छोड़ की नम त्रिसासी आस्ता दगममी रंग जड़ पूस में उचीगी दमेराट पुष्प में जब गणेश्वर कपिनुम द दिल बरखलमान चलीगी. غیرتمندو کتونکو تاسو سمسور بچي ولیده چې کوم ما سره په خوا کې ناست دی دا هم د شهید سباون او د شهید مسلم نه د دواړو نه مشر هغه بچی دی چې دی هم د کوواټ په اډه کې کار کوي. ما چې تاسو ته د تورو جامو د خیرونو جامو ذکر وکړو نو هغه تاسو ولیده د خپو نه واله تر سره پورې که تاسو وګورئ نو سمسور بچی هم په هغه محنتکشو ماشومانو کې شامل دی کم چې د پلار ماتړي کوي په هغه اډه کې چې په هغه اډه کې چې د 15 منټو نه زیات موږ وخت تیر کړو په موږ باندې څه چل کېږي. تاسو چې کله په هر یو اډه کې د خپلو بچو سره یا د خپلو زنانو سره کښېنئ نو که د غېږ ماشوم وي نو هم د مور په غېږ کې په تړتک وشي تنګ شي چې ماله دی ځای نه وباسه. د اډې بچې دا د سختو بچې وي په اډه کې چې کم ماشومان کار کوي نو تاسو د اډې د دغه ماشوم د مخ ته کتی شئ دغه لاس ته کتی شئ جي دغه ګاډي کې چې کله تاسو کښېنئ او تاسو ته خوا کې شیشه وډبولي شو تاسو دا څوک ګورو تاسو ته به یو خیرن بچی ښکاري لاس کې به هغه سره وړه غوندې ښکرې او پای کې به د خدای تعالی د ترو ګولې پرتې وي پای کې به ټافیانې پرتې وي
تاسو به حیران شئ چې په کور کې زموږ ماشوم د دغه ترو ګولې د دغه ببلون دپاره منډې او ترړې وی او په بل ځای کې همدغه خیرن بچی ماته ولاړ دی او ستا بچي ته دا ټوکری داسې نیولې چې ته دې خپل بچي دی دا خواږه واخله. څومره عجیبه غونده کې فرق دی چې د کور بچی او چېرته د اډې بچی. فرق صرف دا دی چې ستا بچی موړ دی او دا بچی نار دی. سمسور زویه ته مډه کې کار کې او جی څو مودې راسې زویه؟ زه خو جي زما خو ډېر وخت شو او جي یو 4 کاله به مې کېږي. بچی سباون او مسلم بچی به هم د سره کار کو؟ او جي هغو به مې کتل دلته به ما نه مازدیګر روټۍ روړله نو بیا به راتلل نو چې زه اوس کور ته راځم نو زه وینم چې زما ورونه ځي شول نو هغه بم دغه ګله زما اوسه پورې واقع دی. ما سره به دلته د شپې یو اوده کېدو یو به مې پوله اوده کېدو یو به مې سرله نو چې زه اوس ځان له اوده کېږم او زه ګورم نو چې زما ورونه نشته زه به اوس ویم زما ورونه به راشي ما سره به څملي ما سره به ګپو لګي ما سره به دغه د اتوار په ورځ به را سره تلل خپله غریبي به یې کوله خپله دغه به یې کول دلته به چې رالو دلته به یې کرکټ کول را سره لوبې به یې کولې ګپ شپ به هم لګو. اوس زما په دې دنیا څوک هم نه دی پاتې. دا کوم سړي چې دماکې کوي دا مسلمانان نه دي دا کافران دي. زما د بدن نه 2 قطرې خوا کړې چې زه څه ووایم زما په دې زړه کې دي. ما نه کله کله دا مورې چې ته دې په دې ورونو خوشحاله زه ورته یم چې نه مورې ما په زړه ساتلي زه په خوله نه ویم بیا به ته خفه شي. ما چې کوم د خپلو ورونو حالات لیدلي هغه یو الله له پته ده. زه چې د په دې زړه باندې دا ټول خیالات ساتم هغه زما په دې زړه دی هغه ما له پته ده. زه چې بار وځم زه د خیرنو ماشومانو له وګورم همدې کې به زما اوس وروړي اوس به راشي ما سره به ګپو لګوي لوبې به وکړي لاس به پې لوکړي غاړه به راکړي نو نه مې رور شته نه مې زندګي شته نه مې ګپ شپ شته نه مې هغه خوبونه شته نه مې هغه سبق شته چې ویلو به مې نه هغه کار شته نه دلته راتلل شته. چې کله ماښام چې زه اوس به راننوځي دلته به راسره کښېني په موبایل کې به ګپو لګوي په دغه کې به ګپو لګوي. نشته هغه دوران نشته هغه لاړو هغه کوم عمر چې و هغه زما ملا ماته که ما خپل پلار په خپله په کور کې کښېنو ویم کښېنه پلاره زه ګټم ته به خورې ستا ملا ماته شوه. اوس موږ له دا زندګي پرېږده چې اوس یې درله موږ پوره کړو. نشته هغه زندګي زما پلار خپله په ملا مات شو ما ورته هلته کښېنه ته کار له مزه زه یم ما دې درله خدای لري چې زه درله کار کوم. یو زما بل مشر رور دی را سره ګاډی چلی زه ورپسې کلینډري کوم. یو زه یم یو هغه که تاسو د سمسور عزتمندو عمر ته وګورئ نو زما خیال دی چې 15 سال به د ایج وي او په دې 15 کالو په عمر کې د خپلو کشرانو وروڼو سره چې د ده کوم تړون دی دغه تړون چې کوم بیان د په خپلو جذباتو کې وکړو په کومو اوښکو په ژړا کې او په چغو سرو کې وکړو د دې نه هم تاسو اندازه کېږي چې زه به پلار او زه به مور څه کوم. زه به ده ووایم چې راشه د سمسور خبرې ووره راشه د سمسور خبرې ووره چې تا ته احساس وي چې تاسو ته پته ولګي چې دغه بچی چې لا په خپله بچی دی دی د خپل رور دپاره دی د هغه خپل ګل رور دپاره د آخرین رور دپاره چې کوم شهید شو څومره خفه دی څومره جاړي او څومره په ده کې دا احساس دی چې دی خپل مور ته وایي چې مورې دا مو وایه چې زه خوشحال یم که زه نن نه جاړم او په ستورو کې مې تاسو ته اوښکې نه ښکاري نو مورې دا مو وایه چې زه خفه نه یم زه ډېر خفه یم خو زه په تا خفه کېږم داسې نه چې ته زما دا جړه فریاد وله بیا په تا باندې څه چلو شي. زه خپله مور زه خپل پلار دومره خوشحاله ساتم زه هغو له خفګان نه ورکوم. زه په دې هغو له خفګان نه ورکوم چې یو خو دا 2 جنازې د دغه نه ووتې د کوره او دا 2 جنازې داسې ووتې چې په تورو رخړو ول غریبانان زړګی سپین شو باقي زما د مور پلار لاړه د دې زندګۍ نه زړه تور شو. زه کله دې پلار له ویم راځه چې چکر درکړم راځه چې لاړ شو دغه لا چې دا خیالات دې د زړه نه خوځي خو پلار مې نه بچیا زما ملا ماته زه چرته هم نه ځم اما دې دپاره کور کې پرېښی چې پرېږده به چې څه کوي کوي دي نو زما دا زړګی خپله داسې دی چې بس دې دنیا نه باقي تنګ راغلی یم. خدای دې دا ظالمان غرق او تباه کړي چې زموږ دې وړو سره یاسې ظلم کړی په تورو خاورو په تورو هغې ته یې ورسول.
داسې و چې بس د کتو نو دا تورې تمبو تور دغه لاندې لاړل زما د زندګي زمونږ د ټولو تباه کړه. دا راته ووایه چې په اډه کې به د غرمې روټۍ په یو ځای وه که نه ګډ وډ به وایې که نه په یو بل باندې هم نظر ساته؟ نه جي هغو به د یو به ماله روټۍ راوړل او د بل به خپله غریبي کوله. ده به چې روټۍ خوړه نو دا به تلو. نو ده ما ته ویلې په دې شپه چې راځه سوپ وخورو. ما ورته ویل نه سوپ نه خورو راځه چې ځو کور ته. نو په دې شپه چې ما سره جمع م وکړه هر څه یې وکړل د سهار جمع م وکړه چې بس خبر شوم زه 4:30 بجې خبر شوم. ما له دو نه ویلې چې دغسې ورونه دې مړه وي که نه زه به ما هغه ټایم کې راغلی وی. اوس دو زما د یارې د لاسه ونه ویل چې دا دنه په ده بس چلو شي. خو هغو بس اوس دا خپله غریبي کوله خپله د مور و پلار له پیسې راوړلې په خیرن لاس په خیرن بدن خپله به یې ګټلې یو بل له به یې دغه ببلونه ورکول یو بل نه به یې مزدوري راخسته کور له به یې راوړله 200-300 روپۍ به یو راوړلې. په هغه 200-300 روپو کې دو غریبانان داسې ځای له لاړل چې اوس نه دلته سر راښکاره کوي چې زما مور و پلار شته یا مې ورونه شته یا مې دغه شته. دلته چې زه کله دې کور له وګورم چې څه شوه واړه ورونه مې څه شو زه مې کله مور له ویم چې سباول له اواز که ما سره بار وشي ګپ لګي یا مسلم له اواز که زما د زړه تورې تنبې اخوا کړې. بوراگان پا دا گلونو نا تاویگی ستا پا ماتا انتظاری زبانای من ستا دا وصل با پاس دیکی چل چلینو دیر بگرتا بازاری زمانه ما خریدار بستاد سروار را توشی ستاد سر بخریدار وی زمانه ما خان گلوائی اے زمان دا زرگی سران داوے نام میں یادگاری زبانہ